نن محترمو د جمعې شپه ده او دغه رنګې د زیارت ورځ ده. په دې ورځ باندې محترمو چې څوک دا وظیفه کوي، الله پاک به د خپل کور دا مالک کوي. الله پاک به دومره دولت ولې ورکړي د انسان نه چې د انسان به خپل کور والي. الله پاک به دومره دولت د انسان ته ورکړي د انسان به خپل ګاډی والي. نو د خپل ګاډي دپاره د خپل کور دپاره ډېره زیاته عظیمه شانه او ډیره زیاته بهترینه او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. راځئ محترمو چې دا وظیفه وکړو او دغه رنګه څومره موږ سره ملګري دي هغوی سره یې شیر کړو. انشاءالله العزیز چې زما او ستا د وجې الله پاک چا د کور ورکوي او دغه رنګې د ځان له کور سوچ را پیدا کولو دپاره محترمو د کوشش موږ کوو. انشاءالله العزیز دا به ډیره زیاته لویه پیدا کړي محترمو. ځکه چې ډېر کسانو د کریا په کور کې اوسېږي، ډېر کسان داسې یا اکثر کسان داسې وي که نه چې یو ځای کې ذمهداري کوي نو هلته کې چا کور کې اوسېږي. نو محترمو ډېره زیاته ګرانه کار دی، ځکه چې د بل چا په کور کې دا ژوند تېرول، د بل چا مرضی باندې کېناستل پاڅېدل، دغه رنګې بیا هغوی له بهر کول، دا محترمو ډېر زیات سخت کار دی. نن سبا وخت کې محترمو خپل کور دا یو ډېر زیات لوی نعمت د الله پاک دی او دغه رنګې خپله سورلیانو لیول ته که تاسو ګورئ نن سبا د خلکو سوچ ډېر زیات بدل دی. یو سړی به پیاده راشي ډېر زیات لوی سړی به وي خو د هغه به دومره ویلي دومره احترام نه وي. یو سړی به دومره نه وي خو بس ګاډي کې به راشي بیا د ګاډي خلک څونه احترام کوي. کوشش وکړئ محترمو چې دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز. انشاءالله الله پاک به د خپل ګاډي د خپل کور مالک کړي انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مشرانو کشرانو خویندورونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي لاجوابه انتهایي پاورفل وظیفه ده. په ژوند کې محترمو دا وظیفه چېرته مس نه کوئ، ځکه چې الله پاک به تاسو ته خپل کور درکوي، الله پاک تاسو د خپل ګاډي مالکان کوي. نو دا وړه خبره ده. راځئ دعا کوو یا الله څومره کسان داسې وي چې بې کوره دي، خپل کورونه نشته، یا الله پاک دومره کورونه وله ورکړي چې څومره د هغوی ذهن دی، څومره هغوی د خوښې، څومره هغوی دا وایي چې یاره دومره کور دا به زموږ لپاره بس وي، زموږ د بچو دپاره دا به بس وي. څومره کسان پردو کورونو کې دي، ربه هغوی له خپل کورونه ورکړه. څومره کسان دیاړي کوي مزدوري کوي، ربه داسې کاروبار وله ورکړه چې اوس ښه په ارام ناست وي او تا یاد دی او ستا ذکر کوي. د چا چې څومره حاجتونه دي ربه او د هغوی دا ناممکن حاجتونه دا نه پوره کېږي، د هغوی سوچ هم دا دی چې دا نه کېږي، ربه ان الله علی کل شیء قدیر، ته پر څه باندې قادر یې، د تمام مشکلات دوله پوره، تمام حاجتونه دوله پوره کا، تمام مشکلات ختم کوله. امین ثم امین. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده انتهایي لاجواب انتهایي پاورفل وظیفه ده. یوه لیوله یو زنانه راغله، هغې ورته وویل چې یاره زما خپل کور نشته دی او ډېر زیات خلکو تنګ کړی یو، ډېر زیات کله یو خوا کډه ګرځو کله بل خوا کله بل خوا. نو دغه مولانا صاحب ورته فرمایي چې وایي ما ولې د قرآن مجید د یو آیت وظیفه ورکړله، د سورة توبې آیت دی. وایي دغه زنانه کال بعد راغله او دومره خوشحاله وه چې الله پاک ما له خپل کور هم راکړو، خپل ځای هم راکړو، خپل کور هم راکړو، د سازولو توفیق هم راکړو، موږ پکې اوس اوسېږو پکې. دومره محترمو ناشنا دومره عجیبه دومره عجیبه وظیفه ده محترمو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپلې هرې ښځې له بېل بېل کور ورکړی و، چا 4 ښځې 3 ښځې 2 ښځې یوه ښځه ده. نو کوشش وکړئ چې هرې یوې ښځې له بېل بېل کور ورکړئ، په یو کې ټول مه رابندوئ. نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه داسې ده محترمو چې تاسو به 100 پیرې درود شریف ووایئ صلی الله علیه و آله وسلم، صلی الله علیه و آله وسلم. او بیا به د هغې نه بعد د آیت د سورة توبې وي ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. الله پاک د مسلمانانو د هغوی نفسونه د هغوی مالونه دی اغستی دي جنت په بدل کې، جنت په بدل کې الله پاک زموږ نه نفسونه زموږ مالونه دا محترمو الله پاک به دا اغستی دي. نو چې دا وظیفه محترمو څوک کوي الله پاک به د خپل کور خاوند کوي، د خپل
کاروبار دا یې مالک کوي. محترم کوشش وکړو دا وظیفه 314 پیرې ووایو او وروسته بیا درود شریف او بیا د هغې نه بعد ښه الله پاک ته وجاړو ګړګړه کر دعا کرنا. داسې سلګو باندې موږ دعا وکړو چې رب موږ ته وګوري واقعي چا سړی هسې ډرامه نه کوي، د کور په ریل کې دا پکار دی. الله پاک هم د خپلو کورونو د خپلو ګاډو مالکان کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.